वो एक डॉक्टरों ने दवा इजाद की, साइंसदानों ने। बच्चे ना उस मुल्क में बदतमीज पैदा हो रहे थे बहुत, तरबियत का निजाम, तो उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसी दवा इजाद करते हैं कि बच्चे तमीजदार पैदा हों। बच्चे क्या हों? तमीजदार। तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया, बड़ा अच्छा तजर्बा, बच्चा पैदा होते ही आदाब। हम लोग यही चाहते हैं कि क्या हो गया, ऐसी दुआ कबूल हो कि बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे फौरन घर में दाखिल होते ही आदाब। तो ये तो भाई कैप्सूल से होगा, ऐसा कोई दवा इजाद कर ले। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा हुआ है। अच्छा। एक खातून को 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए उन्होंने। क्या किया? 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए कि यार देखें जब इतना तमीजदार बच्चा 1 कैप्सूल से पैदा हुआ है, 1 दर्जन से क्या होगा। अब बच्चे की विलादत ही नहीं हो रही। अच्छा। पैदा ही नहीं हो रहा, बड़े परेशान, यार ये कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया कि अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। 6 महीने हो गए, वो कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं सर पहले आप। तो ऐसी तमीज अगर चाहिए तो वो तो भाई वो उसी साइंसदान से राब्ता करना पड़ेगा आप। ها ملګرو مفتی طارق مسعود صاحب ډیره زبردست د خاندان ډکه یو واقعه خو الله خیر نشو ویل ځکه د کې حقیقت نشته، یو جوک غونډه و داسې څه قسم کیپسول نه تیار شوی. د ماشوم لومړنۍ تربیت چې کوم وي هغه د مور غېږه وي. د ماشوم څومره تربیت چې کیږي د مور غېږې نه یو ماشوم ښه کیږي هم او خرابېږي هم. لومړنۍ مدرسه چې کوم وي، لومړنۍ تعلیم درسګاه چې کوم وي د ماشوم دپاره د مور غېږه وي. نو کم مور پلار چې خپل ماشوم ته ښه تربیت ورکړي نو به مخکې ښه تربیت خلکو سره به هغه قسم رویه ساتي، او کم ماشوم چې د کوره خراب وي، د کوره هغه له ښه تربیت نه میلاویږي نو مخکې بیا ښه تربیت نشي زده کولی. کم ماشوم له چې د کوره ښه تربیت ورکړی شوي وي، په سکول کې، په کالج کې، په مدرسه کې هماغه رنګ بیهیویر ساتي کم چې هغه له د کور نه میلاو شوي وي. نو د ماشوم په مخ کې څه ټایم چې ماشوم 3-4 سال لورسي نو دغه ټایم کې د ماشوم په مخ کې غلط حرکت نه وي کول پکال، کنزل نه وي کول پکال، داسې قسم اکشن نه کول پکال چې هغه ماشوم ځکه دغه ټایم کې د ماشوم کومه کیپیسټي وي، لرنینګ کیپیسټي ډېره سټرانګ وي، هغه هر شی ډېر زر کاپي کوي او هر شی ډېر زر زده کوي، هغه دپاره هر شی یو نیو وي نوې وي نو هغه ډېر زر هغه شی زده کوي. نو ماشوم په مخ کې داسې غلط حرکت نه دی کول پکار. 3-4 سال ماشوم څه ټایم چې هغه زده کړه کوي، خبرې زده کوي، چل نه پر نه زده کوي، ګرځېدل زده کوي، نو هغه ټایم د ماشوم په مخ کې ډېر زیات ځان خیال ساتل پکار دي، خپل ماحول هغه ټایم کې درست ورکول پکار دي. لکه کم ماشوم چې کم ماحول کې رویږي نو هغه به هغه پورې نښلي، هغه قسم بیهیویر به هغه کوي، هغه قسم حرکتونه به هغه کوي. نو د ماشوم لومړنۍ مدرسه، د ماشوم لومړنۍ درسګاه د مور غېږه ده. نو د مور غېږې نه هغه له ښه تربیت میلاویږي. داسې هېڅ قسم کیپسول نشته. دا یو فني غوندې واقعه وه. نو تاسو ټول لز ریکویسټ کوم پلیز چې څه ټایم خپل ماشوم تاسو 3-4 سال ورسي رو هغه زده کړه کول شروع کی، ماحول خبرې زده کول شروع کی، ګرځېدل زده کول شروع کی، نو هغه ټایم د ماشوم په مخ کې داسې قسم غلط حرکت مه کوئ چې هغه کاپي کی. او دغه ټایم څنګه تاسو له موي دغه کیپیسټي ډیره زیاته وي، د لرنینګ کیپیسټي هغه ډیر په های لیول باندې وي، هغه زده کړه ډیره زر کوي، هغه د هر شی نوې وي، کوشش کوي چې هر څه ټچ کی، هر شي له ځان ورسوي. که هغه ټایم هغه له یو ځناور مخې له راشي نو هغه ورځي ځناور باندې ورځي یریږي ته نه که لړم ولا مخې راو که مار ولا مخې راو نو هغه په لړم او په مارم ورځي، هغه له خو دا پته نه شي دا چې چل کوي دی خلک خوري خو هغه له هغه شی نوې ښکاري، کوشش کوي دا زه ټچ کم. نو دغه رنګ تاسو له ریکویسټ دی پلیز چې خپلو ماشومانو له ښه تربیت ورکړئ. نو داسې هېڅ قسم کیپسول نشته، که داسې کیپسول وي نو بس خلکو به دا وران وران دا دهشتګر به رانیول، دی له بې سمې کیپسولې ورکولې، دی به په ښه لار راتلل، د وران وران ماشومان به رانیول، دی به په دې کیپسولو باندې ټیکول. دا یو فني غوندې واقعه، یو فني غوندې جوک تاسو سره ما شیر کوم. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پیش کړئ. والسلام.